غیر سنجیده او لاپروا اقداماتو ته چې ګورو نو لګي دا چې دا صوبه د الله تعالی په رحم و کرم پرته جناب سپیکر. درانی صاحب ذکر وکړو زما په خپله کانسټیچوینسي کې د پی ټی آی ورکران تللی دي یا د امیدوار رور تللی دی او د زنانو په پولنګ سټیشن کې بغیر د څه وجې نه جګړه خو یا امیدواران کوي خدای مکه یا ایجنټان کوي خدای مکه یا ووټران کوي خدای مکه اگر چې په کارم ني اوس د امیدوار رور ځي په فیمیل پولنګ سټیشن باندې بکسه ماتئ او بیا هلته اړې ګړې جوړئ جناب سپیکر او بیا هیڅ اقدام نه کیږي. زما خیال دا دی چې دی حکومت له سترګې غړول پکار دي چې دی سترګې وغړئ. دا اته کاله چې دا پوزیشن کم دیوال سره دی حکومت ولګاو دا په 19 دسمبر باندې دا نتیجه چې دا د دې حکومت پړوان دی پرته ده یا هغه نتیجه وه چې 80% یوازې د پی ټی آی په برخه کې لاړه یا هغه نتیجه ده چې 80% اپوزیشن ته راله جناب سپیکر. دی دې دا خبره نه هېروي چې که دی انتظامیه بدنامه کړه. جناب سپیکر ما بارها میډیا ته دا خبره کړې ده چې که دا ایڈمنسټریشن دی که دا سیکیورټي فورسز دي که دا الیکشن کمیشن دی که دا حکومت دی که دا د حکومت مشندري ده دا موږ ټول د دې ریاست خلک یو جناب سپیکر. دا عمل انتخابي عمل دا ریاستی عمل دی. نن که یو افسر د دې یاري نه جناب سپیکر هغه خپل د آئین یا د خپل حلف مطابق هغه خپله پیشورانه ذمہداري نه کوي د حکومت د یاري یا د حکومت نه د لالچ په وجه لاندې اثرانداز کیږي جناب سپیکر. دا حمله چې دا په ریاستی عمل ده او باید چې هغه افسر دا چیئر شو کې جناب سپیکر رو دا که سیکورټي فورس جناب سپیکر موږ وینو چې دا په کوم حالت باندې تاسو ګورئ په کلاو توګه باندې انتظامیه اثرانداز کیږي سرکاری مشینری استعمالیږي جلسې جلوسونه هغه خلک چې هغه نه وه پکار. وزیر اعظم صاحب د انتخاباتو په منځ کې دلته راځي او دلته اعلان جناب سپیکر کوي په داسې طریقو په داسې ذریعو د ولس رایې بدلیدل اوس ناممکنه ده. هغه ټولو خلکو چې دا نارې به یې والي چې آی آی پی ټی آی نن هغه ټول ولس نارې وایي چې های های پی ټی آی دا د ولس نارې دي جناب سپیکر. ولس دا ټول د لوی اقتصادي اداره دا جناب سپیکر دا ولس دی. موږ هرګز دا خبره نه کوو. موږ سیاسي خلک یو په دې یقین لرو چې کم سیاسي ګوند له کم امیدوار له ولس ووټ ورکول غواړي دا د هغه هر ووټر آئیني حق دی دا د هغه رایې ده دا د هغې اختیار دی. حکومت دې نه کوي حکومت دې هرګز نه کوي. 2 کاله خدای الیکشن نه کاو جناب سپیکر. په اگست 2019 کې د دې بلدیاتو ټینې ور برابر دی. څه مشکل حکومت ده کورونا ده کورونا ده په کورونا کې بازار بند نه دی په کورونا کې جلسې جلوسونه بند نه دي زیات راځه سکولونه بندوه او زیات راځه انتخابي عمل رکاوه جناب سپیکر. لہذا موږ ستاسو په وساطت سره جناب سپیکر دا زموږ د ټولو صوبه ده کله به څوک په حکومت کې کله به څوک په حکومت کې دا عمل په داسې شکل باندې چې ټرانسپیرنټ شي جناب سپیکر. په دې کې زموږ د ټولو ذمہداري ده. موږ بیا ویل غواړو ویل غواړو چې صوبایي حکومت لا نه ده پکار دا د دې صوبې وسایل چې په کومه طریقه جناب سپیکر خیر زه مختصر خبره راغونډوم زما आवाज هم ښه نه دی دا وسایل چې په کوم طرز باندې تقسیموي جناب سپیکر. زه د خپلې صوبې وزیر اعلی صاحب ته هم دا خواست کوم چې هغه راشي اسمبلی ته او هغه دې ممبرانو سره یو کمیټمنټ کړی دی ټول اپوزیشن ممبرانو سره جناب سپیکر. آیا دا د خدای تعالی په کوم کتاب کې دي چې نن زما اپوزیشن لیډر چې د دې صوبې وزیر اعلی پاتې شوی دی په دویم ځل باندې د دې صوبې اپوزیشن لیډر دی فیډرل منسټر پاتې شوی دی عمر ته وګوره ډیزګنیشن ته وګوره. آیا دا عمل سیاسي عمل دی آیا دا عمل قانوني عمل دی آیا دا عمل آئینی عمل دی آیا دا عمل زما د دې صوبې د روایاتو عمل دی نشي کولی جناب سپیکر. دا نن که لږ ډېر حکومت دی د هغې په وجه باندې
که د خلکو دوکه کولو کوشش په داسې شکل کوي چې موږ به دا اپوزیشن دیوال سره ولګو چې عوام دیوال سره نه لګوي 500 حکومتونه دیوال سره نشي لګولی جناب سپیکر خو روایات خراب کړو په سیاست کې غیر شایستگی پیدا کړه د سیاست نه برداشت وباسو په سیاست کې احترام و ما ته یاد چې جناب سپیکر ما ته تاسو 2 منټ خبر دومره وګت شوي دي ما ته یاد چې خیر لږ مختصر ما ته یاد چې جناب دا خو ټایم ختم دی د ټول ممبرانو ریکوست کړی 2-3 منټه خبر راپاره ډیر ممبران پاتې دي تاسو ریزه تو کوجی وانډ به کوي کایندلی جی خیر دی ضیاء الله سے بل خبره کوي دا خبره نه کوي د بل خبره قرآن نشاندهی یو کړه دا جناب سپیکر سیکرټری صاحب ایک قرآن نشاندهی یو کړه هغه وې دي ما خو دې زه خو ناسته ما 2 मिनट के लिए घंटियां बजाएं जी। सेक्रेटरी साहब काउंट। $35 2 मिनट के लिए दोबारा बजाएं।